نو زمون مشران بی تعلیم او خيار او دانا خلق چې په دې غم کې به عالم توي چې مسله وکړه چې دا لږ غمزپلې کورنۍ له 20 منټه دمه شي او د پښتون قوم غم اټیټ کول دا د دل ګردو کار دی دا ګپ نه دی دویمه مسلمانان یو مسله ووري نو د 100 رکعاتو نفل عمره ثواب وشو نو ستاسو عمره خیر راغی دریمه دا هغه مسلې هغه ثواب هغه مرده ته وبخلی شي څلورمه دا هر نیک عمل نه پس الله دعا قبلوي وی باران نشته باران به د کمې راځي دوا دې والوته او منځونه دې د پکوړو د چانس شو نو ته نور څه غواړې جنازې دې د پکوړو د چانس کې منځونه د پکوړو د چانس شول ادانګ د مسلک حنفینا تیخته د تیخته دا نن ځکه پکړ دی نو دا هر نیک عمل نه پس الله دعا قبلوي نو ټول مسلمانان په جمع دعا وکړي نو چې څوک ځي هغې لاړ شي چې څوک ایساریږي ایسار شي او زما د مذهب کتاب هدایه الاجابت فی الجمع ارجا د جمع په دعا کې د قبلي دو زیات امید دی دغه څه د قبل دیو جن یا کنابود راغلی او جی یا کعبود نو وي الان مصلي واجب جی بالکل نو د جمع په دعا کې د قبلي دو زیات امید دی نو ټول ورته کچکولو نیسي پنځمه خبره په دوران د مسلې کې ستاسو ضرورت پیښ شو انسان عاجز دی پړه کې وایه خدای مغفرت نصیب کړي او غلی پاسه ځه الدین یسر کینه ما چې تلو ما ایثار شم او دا چلو هغه چلو نه بس پاسه پرون مولانا شجاع الملک صاحب دلته تقریر کول زه ناست د لویو خلکو لوی انداز د دې ما راغی حق دا و چې زه وله ورغلی وي تقریر هغه الفاظ هم ډېر بهترین انداز سره هغه خبرې کولې او رنګ پکې ذوق و چې د خپلو اکابرو تذکره یې کوله خو هلته 11 بجې جنازه وه اطلاع وه زه غلې پاڅېدم داسې لاړم او د سید حبیب باچا ته مې وویل او د هغه ډریور ته مې وویل چې ته به صاحب ته ووایې چې زه د مجبورۍ په عالم کې پاڅېدلی یم نو زه معذرت غواړم نو بس غلې پاسه ځه پړه کې وایي خدای مغفرت کې نصیب